یو کلیپ د بیان دا ویلو وای کچر د مرشم زه شهید شم زما جنازې له براتې ستاسو مخې ته چند ګزارشات کېښودل غواړم خو لیکن د شهیدانو موضوع باره کې مخکې چې به مونږ بیان کولو زمونږ د بیان موضوع به وه مونږ به وې اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ټوکلې ټوکلې شو سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ټوکلې ټوکلې شو نن به څه ویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو مخکې به مونږ وې سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ټوکلې ټوکلې شو نن به څه ویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو څومره علما شهیدان شو حسن جان شهید رحمت الله علیه شهید شو لیکن نن څه ویم زما والد محترم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو زما د والد محترم استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا حق نواز چنگوی شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو شهید شو خو لیکن مخکې به ما وې چې حق نواز شهید رحمت الله علیه شهید شو اوس زه په دې باندې ولاړ یم نن زه ویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو خو لیکن وجه سوا زما والد محترم الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو په دې باندې تاسو ټول ته مبارکباد وایم ستاسو ټول ته خدای مبارک شه ستاسو ټول مبارک شه الله جل شانه مفتی صاحب لا شهادت مرګ ورکو په دې باندې موږ له خفګان نه پکار په دې باندې موږ له خفګان نه پکار هیڅ نه دی پکار چې موږ کور ته راشو او لیکن موږ په چغو باندې چاړو چې ربا موږ نه دی یو مونږ نه د یو عالم واغستو مونږ نه د یو لوی علامه واغستو د ده بځای بځای مونږ اغستي وو ربا دې بدل اغستو دې چغو ته ضرورت نشته خو لیکن الله جل شانه زما والد محترم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه هغه له شهادت مرګ ورکو په دې باندې خفګان نه دی پکار خو لیکن د نن نه چې دن مخکې هغه به دا یو شعر بار بار ویلو په هر بیان کې به ویلو ځان ته به د شهادت نظم لګولی خو لیکن هغه دا شعر وي وای حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي ښه ډېر ډېر راته وګوره کېدی شي سبا نه یم ښه ډېر ډېر راته وګوره کېدی شي سبا نه یم زما والد محترم اب دا شعر بار بار وی یو بیا بیان کې دا وی وای ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي مرګ د شهادت وي دا نور اسې مرګونه دي دې شهداو دې علماو کم چې شهیدان شوي دي خو لیکن دې شهداو خپله باندې د شهادت مرګ غوښته د مبارکو مرګ یې غوښته چې مونږ شهیدان شو دا نور څه د ختم نبوت دفاع وه د ناموس رسالت دفاع وه په صحابو دفاع وه په ختم نبوت قرباني وه په ناموس رسالت قرباني وه په صحابو قرباني وه په صحابو اهل بیتو قرباني وه په الله د الله په رسول قرباني وه د پیغمبر په وارثانو قرباني وه لیکن دا بل څه نو الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو یو کلیپ د بیان دا ویلو وای که چېرې زه مړ شم زه شهید شم زما جنازې له به راځې زما جنازه به کوې ما به ښخوې او که ما به سوځوې هندوان خو نه یې ما له به حق لنګېدلې جنازې کوې تاسو نن تاسو ته پته ولګېده نن پوره پاکستان عام پاکستان ټولو ته پته ولګېده چې ها مفتی سردار علی حقانی صاحب په اصل باندې څنګه و چا چې په ژوند عزت کړی دی د په مرګ باندې عزت وکړو چا چې په ژوند ناعزت کړی دی قدري یې کړې ده هغوی والا په مرګ باندې ناقدري کړې ده خو لیکن زما عزتمندو هغه دغه یو کلیپ ورکړی و که زه مړ شم زه شهید شم زما جنازې له به راشئ ما به سوځوې او که ما به ښخوې هندوان خو نه یې لیکن هغه وي د دې خبرې اصل دا دی که زه ټوکړې ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کم مرض لګي او دې لګي او دې لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنت ځان قربانوم نماز سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک چاند ہے پھر ناموس رسالت سپاہ صحابہ ختم نبوت اللہ جل شانہ د پیغمبر په وارثانو باندې قربان ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب